الله الكريم تجدوا إيمانكم قالوا كيف نجدد إيمانا قال أكثروا من قول لا ما ده لا قول يو قول ما ده أكثروا من قول لا إله إلا بالكل ذكر ده سوي قدنا واجب ده امام شافعي وجوب قدر هغه چې واجب او فرض وته شافعي سے فرض وته بات ہے ناک میں مبالغه کس طرح بعضو کې استفانی ایسا دماغ ته نه چې دا پر عزت راخشي دا پر عزت راخشي دماغ مو نه راځي مې باغ تر رسول هم نشي دور پدې شه طبعا به قال حدثني عبد الله بن محمد بن الجوفي وقال حدثنا ابو بن الزبيري وقال حدثنا عبد الرحمن بن الرشيد وقال حدثني ابي حسين وزيد بن ولد بن ابي حسين عن ابي حسين قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذا احسنوا قوم وسلموا لكم ها دیوی چې پانه پاسې چې مذهب استنشاق نو دغه کې بعض علما خوي چې ودي کې رسولي په خیر اعاده د غسل دی نه کوي او شامي کې وجودیه د ډیره مزیدار ده هغه ډیره خپل په امر فیصل کړی دی ادا چې د اندامونه ما بقیو شوی نو بیا دوباره د اعاده د غسل کوي او کما بقیه اندامونه نه دی وچو تر دې تر په جنه کړ یو دا چې وبې د پاسه پرتی وي او بنم یو چې غلوندوالي په د پاسه اثر د وبو پروتي نو صرف په مزمزه استنشاق په اعاده هم کار کوي د ټول غسل واپس نه باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طریقہ دا چې د کله باب ذکر کو ترجمه کول واقع کوي بعض علماء وایي اذا مخکې باب فصل بس مخکې د بدرینو ذکر کوي چې بدر ذکر کوي دا بدر واقعات یا د بدرینو ذکر خبر خلاص شته او بعض علماء وایي چې نه دې لپاره دې باب نه ترجمه کول واقع ذکر کوي چې قاطع تشخیص د اذهان کوي چې تاسو دې ګوري چې ټول ترجمه کوي او څو کوئی د کاتب غلطی د کاتب نه شي دا خطا او څو کوئی را باندې بابونه پرې خو د تراجم کې دا ورستو کېدم خو مرګ راغی دا خطا اصل جوابونه درې دي یا فصل د مخکنه یا تشخیص د اذهان تاسو دې یا تعمیم د فعلی تعمیم د فعلی څه معنا کړو چې هر عالم به یو مسله وایي او ترجمه الباب وګرځي نو فائدہ بڑی زیات حاصل شي نو باب ما يتعلق ببدر باب ما يتعلق ببدر بدر سره بعض متعلقات ذکر کوي نو پکې به من شهید بدرن چې مخکې باب دې ابم فکر راشي ذکر د بدرینو بم فکر راشي هدایت د نبی رسول الله په بدر کې عمره ټول فکر راشي مخکې دا دې سوي قال لنا ابو اسيد سوي مالك بن ربيعه يسوي بأفر ما يجمعون عليه سام يوم بدر إذا أتسبوكم إذا قربوا منكم كافران تاسو تنزديشي نفرموهم بيلي كلا نزديشي بيلي واستبقوا نبلكم أو باقي فريدي غشي فل نبل هو أصل كي أغا غشي أغا لرقي دويلي كي ودلتا كي مراد بطق غشري جي غشر دان باقي فريدي ورد يوم الآيات يو لغي دينا خدار مكوي ولې دې نه خدار مکوي ځکه هدف په خطا شي نو بيدای کولای لا الله نشي چې بيدای لای چې دې نه دي شي ولای چې تا هدف پتا نشي او دې څه شي دې تاسو شي باقي پرې دې ورته اصل نو خلاص نه شي ولې ځکه بعضي وخت کې د غشو انتهایی ضرورت راځي او نن سبا ټول نظام د وشتلو د جنگ دی نن سبا د مخامخ جنگ ډیر کم دی نن سبا چې څومره زیات جنگ استعمالي کوي ځایل باندې جنگ کیږي نن سبا د جهاز په ځای جنگ کیږي او په ټوپک په ځای ټول کې وشته نو ګوره دا اهم شی دی واستقوا پورا شي مخلا کوي د نړۍ خبرې معلوم شوي یو خدای ظاهري باندې معلومه شو چې غشي په داسې وخت کې داس کوا چې دشمن درته نږدې وي چې هدف ته خطا نشي درې نه مکوا او دې څه معلومه شو چې ځان سره بسنه توسلا محفوظه کړې دي ټول باندې خلاصه او درې مته معلومه شو چې امیر له پکار دي چې خپل رغي خپل مجاهدین له تربیت ورکی او ورسره هدایت هم ورکی او سره ته معلومه شو چې بیا مجاهدین له پکار دي چې اتباع خپل امیر دي دا څه پته شاه او بل څه معلومه شو چې ابو اسید رضی الله تعالی عنہ بدری دی دا مطلب معلومه شوی شابه غسیل حنزله
کسبوکم اکسبوکم و کسبوکم دوار هغه به فعل او د تفعیل دی دی معنا کې یعنی کسروکم در باندې راګن شي تکثیر څه ته وایي چې قوم لري وي خواره وي او چې را یو ځای شي نو ګڼ شي ټول را یو ځای شي در باندې هجوم راولي نږدې شي دا معنا کسروکم در باندې را ډیر شي را ډیروالی کنایه د قرب نه ده را نږدې شي درته فرموهم بیوله وصفو نبلکم سهامکم دا په دې ځان کوی کا دا نبل چې دی دا اسم جمع ده دا مفرد من درجه نه لري سهام جمع ده مفرد من درجه لري چې مد او دا نبل خپل مفرد من درجه نشته ولې نبل ګوري اسم جنس نه دی ښا د دریو او د ما فوق تلفظ باندې اطلاق کیږي او صاحب د مفرد څخه من جنسه نه دی ورپسې شام مولانا دې تکلا شاه تکلا چې دا معنا نه چې ته چپ شي جعل النبي مقرر عليه السلام على الرومات جمع درامي فغشوشتون کې فرض احد عبد الله بن جبیر لا اخذ دا قصه ده بالاختصار احد کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا طریقه جوړه کړه یو غونډه ده د احد میدان کې جبل احد د صغر پروت دی هغه ته مخامخ یو غونډه ده د غونډه نه د خواله د خوا وګورم دا جبل احد ده جبل الرومات کوي د یو خوا کې مسلمانان دلته او کفار دلته کفار دا په دې بنیاد په خاطر چې موږ د مسلمانانو سره د جنگ شروع دي بدن سره په جنگ اخته او ته خپل کې په مونږه د اسونو یو لخر ورخوشي کو هغه به مسلمانانو د شان راشي دا دغه فاصله د شان براشي مسلمانانو په میږي خو به وو دا خپل اوس هم د پاکستان د سړی ولاړی نو بر د نسکاري اوس په ګلا شګو نه ډکشه وي کول دي دلته په کول دي هغه په خپل ورته تکیر د پاتې کول دي او چې بیا خروج کوي دلته د پاتې کول دي اوس هم دا خپلتا هغه زمانہ کې ډېر جوړ عليه السلام دلته 50 کسان کېنول او عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه مقرر کړ چې تاسو دلته څه کوئ او دون کلک تاکید وتاو کو وی که موږ دشمن راغی او موږ چپکړو او زمون غوخه مارغان خوري کوم بنخوازه کوم ګټو کړه بیا بنخوازه ته تاوانه مو که حتی غوخه مارغان خوري موږ بیا ناراضه دلته بوختيږي دلته وایي چې مسلمانانو دې لګیا شو خالد بن ولید د کافرو د طرف نه دا اسونو د لخر مشو په دې راځي چې وی کدي په شو ویتل واپس هغه درې سرو د لاټې کړو دی بوته مولډا با چې کوم د شروع د کافرانو شکستو مونږ کو تاسو ده دا ان شاء الله په خود واقعي کې تفصیل درته وایم خزه متحد دي متحد ده ټول تحدید مسلمانانو ټول کې خو دلته او غنیمتونه غونډول شو دا چې کوم برکتانو دي خپل مشر ته ویل شي دي موږ ته نبی له کار نه بخښه نه الغنیمت الغنیمت هغه د غوښتنې چې موږ نه غنیمت راوړو وی علیه السلام ویلي دي وی هغه ویلي خو جنگ دوران کې جنگ ختم شو ورغه اجتهادي غلطی راغله جنگ ختم شو هغه د کافرانو تخته او خدي په غرونو کې جنگ ختم چې تر قیامت پورې موږ نه دی ویل هغه څه خو نه کوزي کوم سرویس کې لاس پاتې سرویس پوښو لاس پاتې چې سرویس پوښو لاس پاتې شو دلته خالد بن ولید ته وته غونډه خالد هغه نه حمله چې حمله وکړه چې په کې وشتل کول په هغه په ګانو دا پیدا دي ورته لاندې شو دي ډېر پوښ لاندې چې خدای دا ورغل په مسلمانان خو لګیا دي د غنیمتونو غونډي تورې خو دي پیغام دي دا پېښانه ورل خطوب دلول بکی دا غریبانو ته د لاندې کوز شو چې کوز شو هغه ورته کوز شو لاس په لاس جنگ شروع شو اګانو دا دغه د لاس څخه شیدا عبد الله ابن جبیر سره د څمر کړو چې شیدا له میدان خارج راځي راغل په صحابه یې شروع
داسې شورای په صحابه وکړه داسې چې تتر به دوی صحابه کرام او یا کسان شهیدان نبی کریم صلی الله علیه وسلم پکې زخمی شو او هغه چې خدای دا ناګهاني شو قسم نه راغی تبتون په صحابه باندې پریشانی رااله او شیطان پکې دې کې आवाज وکړي چې نبی زامن پکې شهید شو بای صحابه دوی ورول چې شهید کوم بس جوت تکو او حضرت حذیفه پلار او حضرت یمان بوډا او سپینګری هغه چې په دې دا وغم جوړ دی هغه غریب باندې کړي نبی له سامو دې تمرا عدالت تخذ سره کېنا هغه را باندې کړي چې را باندې کړي صحابه پاګه شروع وکړه وی و ابي 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 خو تر سوچ هغه وته قتل بیا غریب پکې شهید دومره پریشانی رااله ولې دلته کې د ابیر د اطاعت او د حکم معمولی او د اجتهادي خلاف ورزي او شورا او یا کتا شهیدان شو دا او یا کتا چې شهیدان شو نو ابو سفیان پکې چغه والا ته یوم بیوم بدر یوم بیوم د بدر بدل موالش تاسو مونږ نو یا وجری او یا مونږ نو دا تفصیل په وخت کې را روان دي ان شاء الله خلاصي صح جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرومات فغشويتون كبروا ذو عبد الله بن جبير لرا فاصابوا منا شيطان كالكافران زمون او يا اصابت لا اغيث تكليف وتورثوا اصواب شيطان يقول او نبي الاسلام واصحابه اصاب من المشركين يوم بدر 40 و100 ور اصاب عام دغه مصیبت رسول یو سلویخ ته مصیبت رسول هغه سری 70 الاسير او 70 قتيل دا قتيل بدله واغ دا اسير بدله وانا غير بل چا بدله واغ دا قتيل بدله نو قال ابو سفيان يوم بيوم بدر دا نن ورځ په مقابله د بدر کې شو او یا مولانا وجلی دا غیا وجلی بدل موارد والحرب سجال سجال معنا می کړی دا برقه دا یاد لري حدیث ده راځي پرون پتاسو پیدا غشتي و د ورقې نن د ورقې نن پیدا نن به مونږ وبراو وستلې ځان مو په سیرات پرون پتاسو ځان سیرات کړو مونږ نو چې نن به مونږ ځان سیرات په مناسبت د باب ستري چې پرواز د بدر کې څومره کسان اصحاب شابته او یا کسانی مردار کړی دي او یا کسانی جندینی ولې بدر مناسبت تبا شو بدر سره زه تر دې نه ډېری مطلب معلومیږي یو دا چې امام له پکار دی کوم جنگي مشر یا امام د قومندان یا جنگي مشر دی نه چې هغه د خپل تقسیم کی تبدل تکینه تبدل تکینه یو دا معلومي او دې څه معلومیږي چې تعصامي د خصوص جهاد میدان کې زموږ د فوج نه فوج هر فوج یوازې زموږ فوج نه هر فوج د یو قانون دی لا اینڈ آرډر بس د پولیس هم دا نظام دی لا اینڈ آرډر قانون او حکم دا د قانون دی چې وته وی دا کار وکړه فټافټ دی او چې مکه فټافټ دی او په جرنیل سے لکون دی پوښتنه نه دا بغاوت کړی او کلان دې سپي یو میجر ته وی یو کرنیل ته وی یا یو سپي خپل ډی سپي ته وی چې نه تاسو چې دی لگا بغاوت تر خطرناک جوړ دی دا کارګل رښتیا خبره تاسو خبره ده یو حقایق متخول دی یو حقایق بیانول دي دا کارګل زمون او د انډیا په نن کې تاسو یو اډو کې چې وخت پکې نشته تاسو یو اډو کې چې وخت پکې نشته نو دا ساتي اوی خپل طرف ساتي او زمون فوج خپل طرف ساتي دا مصیبت ده حالانکه اوسېدل پکې ګران دي او په پکې نشته او وره ده ټوله چې خيږي پلان تدبیر خپل دي فوجات خيږي نو دا کارګل پرویز مشرف ونیو بالکل ونیو او چې دې قبضه کو نو انډیا او کشمیر لار خطا کشمیر په منځونو کې د انډیا د لاس نه وته ولې هغه داسې مورچه چې د اغینا د لار چې کوم کشمیر ته د انډیا مرکزی تلې دا ترتیب خطا یو کس چې براناسي څه توګه دی دا دې ونیو څنګه ونیو مشرف دغه دور نواز شریف دا وسنی دا کټا د مخنی دا هغه د امریکای روغو بهارت امریکای ته وي امریکای دی وغوښته فورن راشه چې څنګه راشه به کارګل خلیفہ مشرف نواز شریف دا هغه د پرویز مشرف ته اډر وکړ او جنینو په پوښتنه دا سر جی سن اوپس سوا نور خبره پکې نشته اوس اډر د سوچ کو جوړ شو په مهنت نیولې شوی د دنیا مهنت په شوی واپس وکړ په کودېتو کې بیا وته انډین فوج نه یو به وشته هغه تاسو دا شوه کې چې کوم څنګه کرنل
شهید یا نور دا یو ویشته د دنیا فوجان په شهیدان د دنیا په کې مړ شو کارګلم د الله تعالی او قصه لاړه ګډه وړه شو ولې ځکه ما چاته ولی مشرف د منل ویلا ان چې وزیر اعظم خبرو کې جنرال بخامه خان جنرال ماته ته حکم کې خامخا به مني چې نه مني خو بغاوت دی او چې فوج کې بغاوت راغی خو دا د ترکی مثال تاسو مخکې دي بغاوت خو نه راځي نو دا ماتحت افسر به د بالا مني او فوج به د ماتحت مني دا اصول معلوم دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم تقل تکینه او زما د اډر نه بغیر بنه کیږي او دې د پیغمبر مبارک اډر د کومې اخرت اجتهاد ده اب خپل باب کې ان شاء الله راشو نه اشاره ده درکړه نو تاوان شو وانا بس بالکل په میدان جنگ کې امیر رسول توا د سره چې او چې تاسو شته کېږي انت خپل خپل نه جنگي بالکل باندې جنگي بس اب اډر یو غیبه اتفاق تخرنګي نن سبا نظام په دې ټول چلی کته چې نه دا څنګه نو یو زمون نظام نه ذکرو نظام هغه نه وته یو افغانستان ته راځي نه ټوپ ولا هغه خاطر نه دي چې موږ په ملکونو کې څه کوو سبب دې څه نشي کولای نو دا مضبوط نظام غواړي مخکې راو شو او بل څه معلومه شو تعداد یو خو او خود شهدا هم او تعداد یو خو دا مردارانو د بدر هم او دا اسیرانو د بدر هم او بیا پیغور یو بل ته چر کې ورکول ابو سفیان د پیغور ورکا دو څه پسې چې شابه دي دا اوږد حدیث مختصر اذا الخير پیغمبر علیه السلام ما په خوب کې خیر ولید په خوب کې مسولید خیر می ولید خیر څه شی دی واذا هو الخير ما جاء الله به من الخير بعد بعد احد نفس موږ له خدای خیر راکړه احد نفس موږ له خدای په خندق کې خیر راکړه په وخت د مکه کې خیر راکړه په حدیبیه کې خیر راکړه لازم جو خبره یا بعد بدر خدا معلومه معنا راځي خدا بدر نفس موږ له خدای خیر راکړه او کته دا خیر نه په احد کې هویا کسان پیدا نه خیر د صحابه شهادت هم خیر وثواب الصدق الذي او ثواب د صدق چې موږ زما مرګرو ما سره بس صدق هجرت وکړو او صدق د ایمان وروړو الذي اتانا الله بعد يوم بدر اذا بدر نفس بالا الله پاک راځو بعد يوم بدر څه چې دي وحدم دي وحد کې شهادت راځي دا ثواب د صدق ها قران حکیم کې الله تعالی فرمایي ومنهم من عاهد الله لئن آتانا الله نه داسې نه دي څنګه دي نه داسې نه دي ومنهم من عاهد الله نه من آتان من فد نه دي هغه بل دي چې من ينتظر منهم من قضى نحبه دغه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر منهم من قضى نحبه تدي دا صحابه وي يروي کده جنگ د بدر په شان جوړ شو وی الله به وی نه چې د برتکو طلحه ممن قضى نحبه رابط ان شاء الله ومنهم من ينتظر صحابه رضي په انتظار نو ثواب د صدق د ایمان د صدق د مراد اخلاص د عمل د صحابه دي یا صدق د هجرت الذي اتانا الله بعد يوم بدر چې وحد کې شهادتونه دي یا د بدر نه پس چې د مسلمانانو اجتماعیت ته کثرت ته خندق شو حدیبیه شو فتح د مکه شو د الله راکم نو مناسبت د باب مدقه د یوم بدر دی شابه دي بعض علماء مراد فتح د مکه اخلي الله تعالی دا نبی علیہ السلام کوونه دي وې په کې لري وته ځکه کېدل دا غیر مراد خپل شهدا غشتو کې دا ما صحابه شهیدان دي او تورې ولیدل چې مې اوله قوله نو بلامن دې مات شو دا غزاویر شکست دی بیا چې اوله قوله نو احسن ما کان هغه نه خپل شو دا اخیری فتح شو هم په خود کې اخیری فتح د مسلمانانو ان شاء الله را روان ده خبره شابه دي عبد الرحمن ابن عوف اذا بصرت يوم بدر اذا التفات فاذا عن يميني وعن ختيان ولما سيمان بنات لما رسول وها نو جوانان لكان حديثات سن عمر نبي بالغان فكأني گویا چې ذکر لم امن ځان په امن اون غاڼو به مکانهما په سبب د وجود دلوا دا کړي په مرګري ستاره ځان په امن اون غاڼو څه لکانو او یریدم لم امن او یریدم ځان په امن اون غاڼې او یریدم د وجه د وجود د دوه نه د لکان دي مې دا وو تختیرات اذ قال لي ما بيد الخبر احدهما سر النساء يا عم اكاكا اريني ابا جهل ولي تقول كده انصار دي جهل پیجنینا
فقل يا ابن أخي وما تمسكه قال عاهدت الله إن رأيته كمن أوجد كذا أو أن أقتله يا بوجنما أو أموت دونه يا بذي قادر يا ما سوق ملكي ورقريبا من ندي يا بزان زبا مرم سوق من بري ندي أو كورو سيدم ديبا ببيغمكم أبل بسر من صاحبه مثله قال عبد الرحمن بن عوف وما سرني وشال نكما لدي خبر کې پمن در رجلين کې مکان وما الذي فزيد نور الضوء قطان وجود وشال نشر بلکې پچا وشال جماع الذي سوى خبر الله سبحانه وما سر مشال نكما لاني دي خبر ده فاعل بتاويل لما مفرد ترى اذا پمن نور الضوء صلوت وضاف فتيان ورجلين مسجد وسلي مكانهما فاشرت لهما لپاره دوالو الیه ابو جهل تا فشد عليه دوالو حمله وکړه ابو جهل دې زمون کې تشد وي مثل صخرين پشان د باخو باخه به نه کنه صخر باخه بر اخکار کې د مارغان دي خوري خيو قراب د دکتور د باخه خړای باخه خړای او د باخه بل نه خداله چې وزرو کې داسې وي د وزرو سو کې نه دي داسې د وزرو د سو کې د یو بل نه جدا وي د وزرو سو کې لکه د غش په شان دي ها حتى ضرباه دوالو قوه هدل وهما ابن عباس بمعاذ ومعاوذ دي ما مخکې دي خبره کړې ده بل حدیث وګد بس پرې به اکتفا وکړو او دا بل کتاب دې راواله دا په مناسب د تکلشا چې دا راوته موري